بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني. زمنګ بیان په محرماتو کې شروع چې د کومو زنانو سره نکاح نه کیږي، نو پاغي کې څه رشتہ داري زنانه وي چې د سړي مور، خور، دارنګ ترور، اوریرا، خورزه، د پلار خزه، د زوی خزه وغیره د هغې بحث تفصیلي په حدیثو کې را روان دی. او دویمه مسله پکې دا وه چې یو سړی د دوه درې ښځو سره نکاح کوي، نو کمې دوه زنانه به دا په خپله نکاح کې نه را جمع کوي. نو د هغې دپاره تاسو ته ما یو قاعده ویلې وه، که ستاسو ذهن کې چې هر هغه دوه زنانه چې که په دې کې یو الګ فرض کې، نو د دې بلې سره بیا نکاح نه کیږي، نو داسې دوه زنانه د یو سړي په نکاح کې را جمع کول دا حرام او ګناه دي، چې خپل منځ کې که یو پکې الګ وي نو نکاح نه کیږي. خو دا قاعده بیا د دواړه طرف نه ده، چې کله د دواړه طرف نه جاری کیږي نو بیا به دوی په نکاح کې را جمع کول د یو سړي حرام وي. نو په دې فصل ثاني کې په دې لومبني حدیث کې امدقه مسئلې طرف ته اشاره کوي، بیا ورپسې نور احادیثو کې نور مسائل ذکر کیږي. عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى، رسول الله مبارک منع کړي ان تنکح المرأة على عمتها، چې د یو ښځې سره نکاح وشي د پاسه د ترور د دې چې کومه د پلار د طرف نه وي، او العمتو یا نکاح وشي د یوې ترور سره علی بنت اخیها په ورېرې د پاسه باندې، والمرأة علی خالتها یا د یو ښځې سره نکاح وشي د دې د ترور د پاسه چې کومه د دې د مور د طرف نه وي، او الخالتو یا د دې ترور سره نکاح وشي علی بنت اختها د پاسه د خورزې. لا تنکح الصغرى علی الکبرى، نکاح بنشي کولی د دې غټې زنانه د پاسه د وړې زنانه، یعنی مطلب دا دی چې که په نکاح کې ورېره وي یا خورزه وي نو د دې د پاسه بیا د ترور سره نکاح نه کوي. ولل کبرى علی الصغرى، او نه به نکاح کولی شي د غټې د پاسه د وړې او نه د وړې د پاسه د غټې، نو که په نکاح کې ورېره یا خورزه د دې د پاسه بیا د ترور سره نکاح نه کوي، او که په نکاح کې ترور وي نو د دې د پاسه بیا د ورېرې یا د خورزې سره نکاح نه کوي. وعن البراء ابن عازب رضی الله تعالی عنه، د دې حدیث مقصد دا دی چې د مور سره نکاح کول دا حرام دی، او که چا د خپل مور سره نکاح وکړه نو سره د دې نه چې دا خو ګناهګار دی، خو واجب القتل دی، یعنی په مسلمانانو باندې لازم دی چې دا سړی مړ کی. د حدیث کې صراحتاً دغه مسله ذکر کیږي. براء ابن عازب وی مر ربی خالی، تیریدلو په ما باندې ماما زما، یعنی زه چرته ناستم مثلا او زما ماما روانو، ابو برده ابن دینار و معه لواء، او د سره جنډه وه. اسې عام خلک خو جنډه په لاس کې نه ګرځي، خو چې څوک یو خاص مقصد دپاره روان وي، د جهاد دپاره هغی سره جنډه وي. دې زمانه کې خو یاسې پاټیانو والا ګرځي، خو هغه وخت کې به چې کوم ډله داسې وه چې جنډه به ورسره وه، نو دا به د جهاد دپاره روانو، د جنگ دپاره. نو چې د سره مې جنډه ولیدله او شاته ورپسې څه کسان هم روان دي، نو فقلت مرد الین تذهبو، ماما چرته رواني؟ قال غویل بعثنی النبی صلی الله علیه وسلم، رسول الله لیږلی مزه نبی علیه السلام الی رجل، یو سړي ته تزوج امرأة ابیه، چې د پلار د ښځې سره نکاح کړې ده. اگر چې دا د مور نه وه، موږ خلک ورته ناسکه مور وایو، د پلار ښځې وه، خو د پلار د ښځې سره هم نکاح حرام به نه کیږي. نو ویل زه ورپسې رسول الله لیږلیم اتیه برأسه، چې د هغه سړي سر نبی علیه السلام ته راوړم. رواه الترمذي وابو داود وفي روايه له وللنساء ابن ماجه والدارمي فامرني ان اضرب عنقه. نو یو روایت کې دا سره راغلی چې ما ته رسول الله امر کړی چې زه دا سټ په توره باندې وامه واخذ ماله او مالم ضبط کم. وفي هذه الروايه قال عمي بدل خالي، په یو روایت کې د ماما په ځای باندې تر راغلی. وعن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي. دا مسله تاسو ته ما په اول کې ویلم، وکه ستاسو فکر کې، نو ما ویل چې هغه ماشوم
چې په 2 کالو کې دنه د یو زنانه شوده اوس کی نو په د باندې حرمت راځي، خو چې د 2 کالو نه اوړېدلی نو بیا ور سره حرمت نه راځي. نو دې حدیث کې دقه مسله بیانېږي. نبی علیہ السلام فرمایي لا یحرم من الرضاع، چې د رضاع او د تیور کولو د وجه نه حرامېږي الا ما فتق الامعاء، مگر هغه چې کلمې ور سره کولو شي. یعنې کله چې دی دا د شودو ګوټ وکي او دا په دې مرۍ کې ښکته لاړ شي نو دا کلمې ورته کولاویږي. نو دا په ماشوم کې وي، چې کله د ماشوم وي د 2 کالو نه کم وي نو د شودو سره د کلمې کولاویږي، خو چې کله د 2 کالو نه واوړي نو بیا خو د هغه کلمې د نورو خوراکونو په وجه باندې کولاو شوي وي. فی صدی په سینه کې وکانه قبل الفطام، خدا د خوراک کولو نه مخکې ټیم دی چې خوراک یې لا نه کړی. نو که خوراک یې کړی وي خو چې 2 کاله عمر یې نه پوره شوي نو بیا ورسره حرمت راځي. وعن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يذهب عني مذمة الرضاع. اصل کې پخوا خو طریقه دا وه چې د ماشوم د پاره به خلکو دایي نیوله، هغې ته به باقاعده تنخواه ورکوله، پیسې به ورکولې. خو په عربو کې طریقه دا وه که چاله به یو زنانه تی ورکړی نو که په پیسو او په اجرت به ورکړو او که دغه شان ته بغیر د پیسو او به اجرت به ورکړو، خو دی به د هغه زنانه قدر او عزت کولو سره د دې نه چې هغې ته به باقاعده تنخواه ورکوله، خو د تنخواه نه علاوه به ورله نور عزت او احترام هم کاو. نو دا سړی د نبی علیہ السلام نه دا تپوس کوي چې کومو زنانو مثلا ما ته تی راکړی دی او زه د هغې رضاعي بچی یم، نو د هغه زنانو د رضا حق به زه په څه سره ادا کړم؟ یعنې داسې د هغې څه خدمت زه وکړم چې کوم حق دی د هغې په ما باندې چې هغه حق ادا شي، سره د دې نه چې پیسې به ورته پلار ورکړي وي. فقال نو رسول الله مبارک فرمایل غرة، غره اصل کې د اس په دې تندي کې چې دا سپین داغ وي، چرګۍ ورته زمون خلک وایي، تندی سپین وي نور سور تور وي، دقې ته غرتون ویلی کېږي. خو دلته په خپله باندې تشریح شوې ده عبد او امتون، چې یا غلام او یا وینځه. اینې مطلب دا دی چې ته به د هغې په خپله باندې څومره خدمت کې، کم ځای کې به ورسره ګرځې، خو مطلب دا دی چې یو وینځه ورته واله ورلی ورکه یا یو غلام والا هغې ته ورکه چې خدمتونه ورله کوي، نو مطلب دا دی چې تا د هغې حق ادا کړو. وعن ابي الطفيل العنبي رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم. په دې کې امدقه مسله بیانېږي چې د رضاعي مور قدر او احترام چې تی ورته ورکړی که نه داسې مور، نو د هغې عزت او احترام پکار دی. دی وایي زه د رسول الله مبارک سره ناست وم، اذا اقبلت امرأة چې یوه ښځه راله، یو زنانه را روانه وه. فبسط النبي صلی الله علیه وسلم رداءه، نو رسول الله مبارک هغې ته خپل صادر خور کو په ځمکه باندې حتی قعدت علیه، چې هغه په دې صادر باندې کېناست. نبی علیہ السلام یې دومره احترام وکړو چې عربو خو شګه و خاورئ، نو نبی علیہ السلام دې ته خپل صادر خور کو او په هغه صادر باندې کېنوله. فلما ذهبت، کله چې دا زنانه لاړه، یعنې موږ هم داسې فکر کوو چې دا څوک د چې نبی علیہ السلام ورته صادر خور کړی، نو قیله چا وویل هذه ارضعت النبي صلی الله علیه وسلم، دا خو هغه زنانه ده چې رسول الله مبارک ته تی ورکړی دی، یعنې بیبي حلیمه. دا په حنین کې د نبی علیہ السلام خواته راغلی وه د رسول الله ملاقات ته، او رسول الله مبارک ورته صادر خور کړی، خپل صادر او په هغې باندې کېنولې وه. بیبي حلیمه تاسو ته ما ویلي 4 زنانه چې وي رسول الله مبارک ته تی ورکړی، نو دا یو زنانه داسې وه حلیمه چې دې په اجرت باندې نبی علیہ السلام له تی ورکړی، او دې حلیمې تقریبا 2 کالو پورې نبی علیہ السلام د دې سره او دې به خدمت کو، دې به ورله تی ورکاو. بیا چې کله فرشتې رالی او نبی علیہ السلام هغه سینې کوله وکړه، زړې ترې نه راویستو، اپریشن یې ورله وکړو، نو دا پې باندې ویرېدله، نو واپس یې راوستو مکې ته، خپل مشرانو ته حواله کړو. دا و د دې لور شیمه، دا دواړه ډېرې مبارکې زنانه وې. نو دا په حنین کې د حلیمه بیبي راغلې وه د نبی علیہ السلام خواله،
او بیا په بل یو غزوه کې هورانهیر دی چې کوم یو جهاد کې خو هغې کې هغه شیمه چې کومه وه د نبی علیه السلام هغه رضاعي خور د حلیمي لور وه هغه د رسول الله مبارک خواته راغلی وه یا په قیدیانو کې راغلی وه نبی علیه السلام هغې ته خپل صادر خور کړی وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ان غیلان ابن سلمة الثقفي اسلم دا سړی چې نو دا مسلمان شو وله 10 نسوة او د 10 ښځې وي چونکې د جاهلیت زمانه وه تعداد خو مقرر نو او عربو کې اسم د ډیرو ښځو رواج دی اوس هم چونکې مسلمانان دي مسلمان سړی د څلورو نه زیاتې ښځې خو نشي کولی نو اکثر عربي به داسې وي چې د هغه څلور ښځې بیا کله چې داسې وي د یوې نه پکې خپه راخپه یا لږه بوډۍ شي یا څه شي ستا هغې له طلاق ورکړي بله وکړي بیرته څلور کړي نو موږ خلکو پسې په پاکستان او افغانستان والا پسې خاندي او افغانستان والا بیا د پاکستان نه هم ښه دي هغې هم دوه ودونه کوي عموما درې په پاکستان کې د 2 ودونو تصور هم ډېر کم دی او چې یو کې نو بس بله به درنه تښتي خو دی داسې وه چې په عربو کې د ډېرو ښځو رواجو نو د 10 ښځې وي یو بل سړی وروستو بې واقع راشي نبی علیه السلام خو رالی ایمان یې راوړو د هغه 100 ښځې وي فاسلمن معه نو هغه ښځو هم ورسره ایمان راوړو ټولې مسلمانانې شولې فقال النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک دې سړي ته ویل امسک 4 څلور د ځان سره وساته وفارق سائرهن دا نورې د ځان نه جدا کا چونکې ته مسلمان شو د مسلمان د پاره د څلورو ښځو نه زیاتې ساتل د ځان سره حرام دي نو د دې نه څلور د ځان سره وساته او بقیه چې دي ټولې ازادي کا بیا چې داسې یو سړی ایمان راوړي چې د څلورو ښځو نه زیاتې وي د ځان سره نو دی خو به صرف څلور په نکاح کې پریدي نورې به ازادۍ خو په دغه څلورو کې به کمې څلور پریدي نو په دې کې یو زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی یو د جمهور علماو دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې اول د کومو څلورو سره نکاح شوې ده اقا څلور اولنۍ به پریدي او د هغې نه وروستو چې د کومو سره نکاح کړې ده هغه به ازادۍ لیکن زموږ صاحبین او دارنګې نور امامان شوافع موالک وغیره هم هغوی وایي چې نه بس دې سړي ته اختیار دی چې دې کمې د ځان سره په نکاح کې ساتل غواړي هغه دې وساتي او چې کمې ازادول غواړي هغه دې ازادي کړي او دغه وروستو حدیث کې به صراحتا دا مسله ذکر کیږي وعن نوفل ابن معاویة رضی الله تعالی عنہ قال اسلمت ما ایمان راوړو وتحتی 5 نسوة زما په نکاح کې 15 ښځې وې په دغه وخت کې چې ایمان مې راوړو نو 15 ښځې وې فسألت النبي صلی الله علیه وسلم نو ما د رسول الله مبارک نه تپوس کو فقال رسول الله راته وفرمایل فارق واحدة یوه د ځان نه جدا که چونکې 15 دي که نه نو یوه جدا که وامسک 4 او څلور د ځان سره وساته نو فعمدت نو ما قصد کړلو الی اقدمهن صحبتا عندي چې کومه ما سره د ټولو نه مخکې په نکاح کې راغلی وه په صحبت کې عاقرین چې هغه شنډه وه انې زما چې کومه مشره ښځه وه اول مې د کومې سره نکاح کړې وه شنډه ښځه وه نو هغې ته ما قصد کړو ففارقتها نو ما د ځان نه جدا کړه څومره وخت یې تېر کړی او زما سره صحبتن 60 سنتن 80 کالې زما سره په نکاح کې شوي ففارقتها نو ما هغه څه کړه جدا کړه ځکه چې 80 کالې د ده سره په نکاح کې شوي نو د دې نه مخکې د دې به عمر څومره نو عمر خو به ظاهره دا ده چې د 80 نه بره د اویاو نه به هم بره ځکه چې د 10 کالو نه بره ممکنه ده چې نکاح کړی وي نو عمر بیا زیات نو اقه مشره چې کومه شنډه زنانه وه اقه مې د ځان نه جدا کړه او نورې څلور مې د ځان سره په نکاح کې پرېښوستلي وعن الضحاک ابن فیروز الدیلمي عن ابیه رضی الله تعالی عنه قال قلت یا رسول الله انی اسلمت ما ایمان راوړو وتحتی اختانی او زما په نکاح کې 2 خویندې دي انې د 2 خویندو سره مې په یو ځای نکاح کړې ده قال اختر ایتهما شئت بس په دې کې یوه پرېږده یوه ځان دپاره غوره که چې کومه دې خوښوي هغه ځان سره ایساره که او یوه چې ده نو ازادې که وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال اسلمت امرأة یو ښځې ایمان راوړلو فتزوجت نکاح یې وکړله فجاء زوجها الى النبي صلی الله علیه وسلم نو بی خاوند رالی اولنې چې کوم د اسلام نه مخکې کوم خاوندو هغه رالی رسول الله مبارک ته
فقال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انی قد اسلمت، ما ایمان راوړی، وعلمت باسلامی، او دا زما د اسلام نم خبره شوې ده چې زه مسلمان شوی ما، او د هغې باوجود هم دې نکاح کړی. زما دې ښځې ته ښه پته وه چې زما خاوند مسلمان شوی دی، خو بس هسې سترګې پټې کړي او بله نکاح یې کړې ده. فانتزعها رسول الله صلی الله علیه وسلم من زوجها، رسول الله مبارک دا راویستله دغه بل خاوند نه چې کوم سره وروستو نکاح کړې وه، وردها الی زوجها الاول، او اولنی خاوند ته بیرته واپس کړه. وفي روایت انه قال انها اسلمت معي، چې دې ما سره یو ځای ایمان راوړی مسلمانه شوې ده. فردها علی، نو ماته علیه نبی علیه السلام هغې ته هغه خاوند ته بیرته ور واپس کړله. یعنې د دې مطلب دا شو که یو ښځې ایمان راوړو نو دا به خپل خاوند ته مو وایي چې ایمان راوړه، که دې ورته وویلو ایمان یې رانهوړو نو بیا به دا قاضي له لاړه شي، قاضي به د دې خاوند را وغواړي او ورته به ووایي چې ښځه دې مسلمانه شوې ته مسلمان شه. که مسلمان شو بس ښځه او خاوند په خپل حال باندې پاتې شو، او که د ایمان نه انکار وکړو نو قاضي بیا د یو بل نه جدا کي، نو بیا به دا ښځه یو میش انتظار کوي، ان یو حیض انتظار به کوي چې کله حیض تیر شو نو بیا د بل چا سره نکاح کولی شي. خو دې ښځې چونکې انتظار نه و کړی او څوک ترې خبر نه و چې ګنې د دې بل خاوند شته دی او یا ایمان راوړی مسلمان دی یا څه دی، نو بس داسې دویمه نکاح کړې وه. نو نبی علیه السلام ورله دا دویمه نکاح کالعدم وګرځوله او بیرته خپل خاوند ته واپس کړله. وروي في شرح سنة أن جماعة من النساء ردهن النبي صلى الله عليه وسلم بالنکاح الأول، چې یو ډله د زنانو رسول الله مبارک واپس کړي دي په اولنو نکاح کې على ازواجهن خپلو خاوندانو ته عند اجتماع الاسلامین، په وخت د راجمع کېدو د اسلامونو کې د دوانو اسلامو کې بعد اختلاف الدین و الدار، پس دا غیر چې د دوی په دین او دار کې اختلاف راغلو. مطلب دا دی چې داسې ډېرې زنانه تېرې شوي دي د نبی علیه السلام په وخت کې چې دی به ایمان راوړو نو د خاوند نه به په دین کې هم بدله شوه، بیا به هجرت وکړو مکې ته به راله، نو دا به دارالاسلام ته راله، خاوند بیا په دارالحرب کې پاتې شو، نو دوی به ډایرکټ دلته نکاح کوله. نو بیا به چې کله خاوند مسلمان شو واپس به رالی هجرت به وکړو، نو نبی علیه السلام به د دې دویم خاوند نه جدا کړه او اقا اول خاوند ته به واپس کولی. هغه کمې زنانه وي منهن بنت الولید ابن مغیره کانت تحت صفان ابن امیه، یو پکې د ولید ابن مغیره لور وه چې دا د صفان ابن امیه په نکاح کې وه. فاسلمت یوم الفتح، او د فتح په ورځ باندې یعنې چې کله مکه فتح کېدله په دقه ورځ باندې دا مسلمانه شوله. وهرب زوجها من الاسلام، او د دې خاوند وتښتېدو د اسلام نه انکار وکړلو. فبعث الیه ابن عمه، نبی علیه السلام یا دې په خپله باندې د دې د تره زوی پسې ولېږه وهب ابن عمر برداء رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله څادر ورسره امانا لصفوان، چې دا څادر علامه وه د دې چې نبی علیه السلام صفوان ته امان ورکړی. فلما قدمه، نو هغه چې پوه شو چې یاره ماته خو امان راکړو خطره راته نشته، نو بیرته واپس رالی مکې ته. جعل له رسول الله تسیر 4 اشهر، رسول الله مبارک دیتا موقع ورکړله په ځمکه کې د 4 میاشتو د ګرځېدو. قرآن کې وایي که نه د مشرکانو ته الله رب العزت اعلان کړی دی فسیحوا فی الارض 4 اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله وان الله مخزي الکافرین، چې 4 میاشتې وګرځئ ښه برابر وګرځئ. تاسو ته موږ څه وایو نه، که چېرته به د 4 میاشتو کې ستاسو په زړونو کې د ایمان رڼا راله او ایمان هم راوړو خو بس ټیک د آزاد شوی مزې کوئ، که ایمان هم را نه وړو نو بس بیا به ستاسو سرونه قلم کېږي. نو دته هم رسول الله مبارک 4 میاشتې ټیم ورکړو چې ګرځه حتی اسلمه، تر دې چې د اسلام راوړي. نو فاستقرت عنده،
بس استغه خزه د سره پاتې شوله په نکاح کې ایمانی راوړو. واسلمت ام حکیم بنت الحارث او دارنګ ام حکیم بنت الحارث ابن هشام امرأة عکرمه ابن ابي جهل چې دا د عکرمه رضی الله تعالی عنہ لور وه چې د ابو جهل زوی دی. یوم الفتح بمکه دی ایمان راوړو د فتح مکې په ورځ باندې وهرب زوجها او د دې خاوند چې عکرمه دا او تختیدلو من الاسلام حتی قدم اليمن تر دې چې یمن ته لاړې. فرتحلت ام حکیم نو دا ام حکیم هم پسې لاړه حتی قدمت علیه الیمن تر دې چې یمن کې ورته ورسېدله. فدعته الى الاسلام نو دې ښځې ورته د اسلام دعوت ورکړو چې ګوره ولې راوتښتېدې تا ته څوک څه وایي. هلته ورته د اسلام دعوت ورکړو فاسلمه بس استه اسلام راوړو نو فثبت علی نکاحهما نو دیم په خپل نکاح باندې پاتې شو. الفصل الثالث عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال حرم من النسب 7 په نسب کې او رشتي چې د حرام دي ان او زنانه داسې دي او قسمه چې په هغه سره نکاح نه کیږي. ومن السحر 7 او پس خرګنۍ کې او خزي دي چې نکاح ور سره نه کیږي ان او خزي د سړي په خپل نسب کې خاندان کې دي چې نکاح ور سره نه کیږي. او ومن السحر او پس خرګنۍ کې او زنانه دي چې نکاح ور سره نه کیږي. ثم قرأ حرمت علیکم امهاتکم الآیه د سلورمی سپاری اخیرانی آیت دی دغه ټولې پکې بیان شوي دي. وعن عمرو بن شعیب بن نبیه عن جده رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ایما رجل نکح امرأة یو سړی نکاح وکړي د یو ښځې سره فدخل بها او هغې سره یو ځای شي جما ورسره وکړي دخول فلا یحل له نکاح ابنتها نو حلال نه دي د دپاره د هغې د لور سره نکاح کول. و ان لم يدخل بها او که چرته د هغې سره یو ځای شوی نه دی جماعي ورسره نه ده کړې او مثلا دا ښځه مړه شوه یا یې ورله طلاق ورکو نو فلینکح ابنتها بیا د هغې د لور سره نکاح کولی شي. و ایما رجل نکح امرأة او یو سړی چې د یوې ښځې سره نکاح وکړي فلا یحل له نو د ده دپاره حلال نه دي ان ینکح امها چې د دې د مور سره نکاح وکړي. دا خبرې موږ ته داسې ناشنا ښکاري خو په عربو کې د دې خبرو کم تمیز نشته. ها کم عمر هلک به د 20-25 سال هلک به 50-50 کالو ښځې سره به واده وکړي. 80-80 کالو سړی به 14-14 کالو جنۍ به هم ورسره واده کوي پروا نه د دې خبرو. او داسې هم کوي مثال په طور یو ښځې سره به نکاح شوي بس لانجه به راشي طلاق به ورله ورکړي ایسته به آزاده کړي چې آزاده کړي بس د هغې د لور سره به نکاح وکړي د مور سره به ورله نکاح وکړي د خور سره پروا هم د دې خبرو نه. نو چې یو ښځې سره نکاح وکړله نو فلا یحل له ان ینکح امها حلال نه دی د ده دپاره چې د مور سره ورله نکاح وکړي. دخل بها او لم یدخلو دکه د دې جنۍ سره جما کړي دخول یې کړی او کنی کړی خو د مور سره ورله نکاح نشي کولی. رواه الترمذي وقال هذا حدیث لا یصح من قبل اسناده ان سند کې خامخا کمزوري شته. انما رواه ابن لهيعة والمسنم للصباح عن عمرو بن شعيب وهما يضعفان في الحديث. بس